محترم مسلمانانو، د رمضان المبارک ډیر زیاتې عظیم شان او ډیر زیاته ناشنا لمحات محترمو دا شروع دي. په دې لمحاتو کې محترمو یو داسې مونځ تاسو ته ښیم چې د هغې نه بعد چې څه دوام کې انشاءالله العزیز دا به قبلیږي. د هغې نه بعد چې څه امید ستا په زړه کې، څه خواهش ستا په زړه کې دا پوره کېږي به څنګه به پوره کېږي، پوره ترتیب، پوره طریقهکار ورسره یې وظیفه دا مې درته ښیم انشاءالله العزیز. الله پاک به ستاسو هر قسم مسله محترمه دا به ختمه کړي. که ستاسو ګناهونه داسې وي چې دا عرش مولا ته رسېدلي، الله پاک یې معاف کړي. که تاسو دا ګناهونه په پټه باندې کړي، که دا تاسو په ښکاره باندې کړي، که دا تاسو نه په قصد باندې شوي، دا تاسو نه په سهوه باندې شوي وي، نو که څنګه ګناهونه محترمو د انسان نه شوي وي، عملنامه کې هر قسمه ګناهونه دي، الله پاک به د انسان نه هر قسمه ګناهونه محترمو دا به معاف کړي. ورسره محترمو الله پاک انسان له پکې درجې موچتوي. الله پاک د دې وظیفې په برکت باندې انسان نه محترمو رزق هم ورکوي. الله پاک ته ډېر زیات خوشحالېږي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم یو پیره خپل تره عباس رضی الله تعالی عنه ته فرمایل چې ای تره، تاسو ته یو داسې مونځ ښیمه چې دا ته روزانه کوه. که چېرته دا روزانه نشې کولی، نو بیا دا مونځ ته هفته کې کوه. که چېرته هر هفته دا مونځ نشې کولی، نو هره میاشت کې دا مونځ کوه. او که چېرته هره میاشت کې دا مونځ نشې کولی، نو په کال کې یو پیره دا مونځ کوه. بیا که چېرته هر کال دا مونځ نشې کولی تره، داسې وکړه چې په ټول عمر کې یو پیره وکړه که نه، دې نه پته لګي چې دا مونځ ډېر زیات پاورفل دی. زموږ ستاسو د رمضان روجې به الله سر کې الله به قبلېږي چې موږ د ګناهونو نه پاک یو ورته. هلته کې عملنامه د ګناهونو ککړه ده، هلته کې موږ اموخته ګناهونو سره یو. کوشش پکار دی چې نن نه په لمانځه باندې ټرای وکړو، د لمانځه شروع د مونځ د موږ شروع کړو انشاءالله العزیز. چې د ګناه نه پاک شو، بیا به زمونږ د قرآن تلاوت ته هم زړه کېږي، بیا به زمونږ نفلونو ته هم زړه کېږي، بیا به زمونږ ذکر ته هم زړه کېږي. نو راځئ محترم مسلمانانو، د مونځ مکمل ترتیب، مکمل طریقهکار دا تاسو واورئ. او دغه رنګې څومره ملګري دي، څومره دوستان دي، خپلوان د هغوی سره دا ویډیو شریکه کړئ، د هغوی هم دغه مونځ واورئ، ترتیب او طریقهکار یې زده کړي، د هغې نه بعد دا وظیفه وکړي چې د هغوی هم ګناهونه معاف شي، د هغوی هم حاجتونه دا پوره شي. محترم مسلمانانو، زمونږ چې کومه وظیفه ده مونځ دی صلات تسبیح. صلات ویل کېږي مانځه ته، او تسبیح ویل کېږي تسبیحاتو ته. سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله. نو په دې مانځه کې تسبیحات ویل کېږي، ځکه ورته صلات تسبیح مونځ محترمو ته ویل کېږي، ځکه ورته وایي. نو د هغې نیت دا سره نیت کوم نظر د اخلاصه 4 رکعته صلات تسبیح مونځ ادا کوم په دې ازروه په رضا د خدای ها سوری تعالی را محمد کعبه شریف ولور کو. الله اکبر. نیت تو شو ده. بیا به د هغې نه بعد تاسو د سر نمو شروع که سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک. دومره دی ویلي اعوذ بالله بسم الله. او بیا د هغې نه بعد تاسو 15 پیرې درېیمه کلمه سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم. که دا پوره وی او که دا نیمه وی ستا خوښه ده، و نیمه به لږ اسان دی. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دې ځای پورې تاسو 15 پیره دا ووایئ. چې کله 15 پیره برابر شو، هغې نه بعد به لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم یو پیره پکې دا ووایئ. بیا تاسو د هغې نه بعد سوره فاتحه دا به سټارټ کړئ. الحمد شروع کړئ ده وللضالین امین، ورپسې سوره اخلاص یا بل سورت دی ویلې، بیا په ولاړه باندې 10 پیرې وي، په ولاړه باندې 10 پیرې وي. دغه رنګې نو 100 پیره شو، 15 پیره شو، 25. بیا به د هغې نه بعد قومه چې کومه ده، د هغې نه بعد تاسو رکوع کوئ سبحان ربی العظیم. دا به 3 پیرې وي، که 15 پیرې وي، که 7 پیرې وي. هغې پوره کو، د هغې نه بعد به رکوع کې 10 پیرې وي. چې رکوع کې 10 پیرې وي نو 35 شو، 15. بیا به د هغې نه بعد قومه سمع الله لمن حمده دا به وي، ربنا لک الحمد به وي. بیا به د هغې نه بعد تاسو 10 پیرې دغلته ووایئ
نو 45 پیره شو 45 پیره. بیا به د هغې نه بعد تاسو لاړ شئ سجدې ته. یوه سجده کې به وي لس پیرې سبحان ربي الاعلی، دې نه فارغه شي لس پیرې ووایه. نو 55 پیرې شو 55. نو بیا چې کله راپاسئ جلسه کې، نو د جلسه کې د دواړو سجدو منځ کې به تاسو دا کلمات دا به ووایئ لس پیرې. نو 65 پیره شو 65. بیا به د هغې نه بعد به بل سجده کې ته وې لس پیرې، نو 57 پیرې شو 75 پیرې. دا ترتیب او دا طریقه کار شو. نو په یو رکعت کې مزه شوله او دغه شانتي په بل رکعت کې هم دغه ترتیبي په دریم رکعت کې او په څلورم رکعت. نو په یو رکعت کې به 75 پیرې شي، په بل رکعت کې 75 پیرې، په بل رکعت کې 75 او بل کې 75. نو په څلور رکعتونو کې به ستا تسبیحات شي، ستا تسبیحات به شي 300 پیرې. او بیا د هغې نه بعد چې کله لمانځه نه بعد ته فارغه شوې، نو څه به وي؟ لا حول ولا قوة الا بالله 100 پیرې. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. زما هیڅ قوت نشته، زما طاقت نشته، هیڅ هم راته نشته الا بالله، صرف الله پاک را سره دی، صرف د الله پاک امداد را سره دی. د هغې نه بعد به درود شریف وي او خپله دعا به وکړي چې د پکار دي ګناه نه توبه وباسي. دغه رنګې دنیا ژوند دی، څه خواهشات دي سمي الله پاک نه وغواړي. د هغې نه بعد به درود شریف او بیا لاسونه به راکاږي مخباني. نو کوشش وکړئ محترمو سورة تسبیح مونځ رمضان کې د خامخا وکړئ. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.